ملګرو شیخ صاحب د یو ډاکټر صاحب سره ملاقات شوی دی. هغه ډاکټر شیخ صاحب ته څه ویلي دي او شیخ صاحب ورته څه ویلي دي. ملګرو ټوله ورځ خلک فیسبوک ته ناستي، څوک ګانې شیر کوي، څوک فلمونه شیر کوي، څوک څه شیر کوي، څوک څه شیر کوي. که نن موږ او تاسو راولګو او د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه دا بیان موږ او تاسو د مسلمانانو سره شریک کو، نو موږ ته به ثواب میلویږي. نو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه ډېرې ښایسته خبرې کړي دي. زما په دې زړه ولګېدې، نو ما وی چې زما په زړه ولګېدي نو انشاءالله زما د ملګرو په زړه به هم لګي. نو تاسو د شیخ صاحب دا بیان واورئ، ډېرې ښایسته خبرې کړي دي او د نور مسلمانانو سره مخکې شریک کوي چې څومره مسلمانان په دې عمل کوي او څومره شیر کوي. انشاءالله په دې کې زموږ ستاسو برابر حصه ده. نو تاسو د شیخ صاحب دا بیان واورئ. یو ډاکټر سره ناست وم پېښور کې، نو هغه له یو مریض راغی، نو هغه مریض ته وي څه به خورم؟ وي هر څه خوره. او ته بیا وایي جي څه خورم؟ وي درته یم چې هر څه خوره. وایي جي ما ته خو پلانکې ډاکټر وایي چې دا شی به نه خورئ، دا به نه خورئ. وایي خر دی هر څه خوره. او ته بیا وایي یاره جي دا غوړ او پلانکې. وایي ګوره ما له بیا سره راتلې، زه درته یم هر څه خوره. وایي یو خبره وره، په دې سپېمو یې ورته ګوتې کېښودې، وایي ردې مه خوره، په دې سپېمو مه خوره، یعنې لږه خوره. بیا دې ما تپوس وکړه تا خو ته هر څه وایي مري، هغه خو بلډ پریشر لاندې پروت دی، شوګر لیول یې پروت دی، خوراک یې نشته، پرې چې څه وخوري چې وجود یې تکړه شي. نو هغه ډاکټر ما ته وایي چې خوراک نقصاني نه دی، خو چې په اعتدال خورئ. یاره قرآن شریف کې الله فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا، مشهور شی دی. خوراک سکاک کوه، اسراف مه کوه. نو د لا تسرفوا ډېرې معنی دي. یو دا چې په لږو پیسو خوراک د کار کېږي، ډېرو مه خوره. نورې شته معنی، خو دلته مناسب معنا ده چې اعتدال کوه، اسراف په خوراک کې مه کوه چې په ډوډۍ مړېږي نیمه وخوره. او رسول الله مبارکم فرمایي طعام الواحد یکفي للاثنین و طعام الاثنین یکفي للثلاثه. داسې ډوډۍ وخوره چې د یو کس په ډوډۍ دوه ماړه شي. مطلب دا شو د دوو کسو په ډوډۍ درې ماړه شي، د دوو په دې څلور ماړه شي. لږه ډوډۍ خوره، لږه معده پوره مه ډکوه، صحت به دې مخي. دا خبرې ډېرې خوږې مزېدارې دي، خو عمل به پې څوک کوي؟ والله که پې مونږ عمل. ما بلو طالبانو ته په دور حدیث کې وی مې د روجه چې مونږ نیسو که نه، نو د روجې په فوایدو کې یو فایده دا ده چې دا زکات البدن دی. بدن ورسره ښه کېږي، ناره به تېره کې، لوږه به تېره کې، نو بدن کې به دې وازګې ویلی شي، نو ټیک به شي. نو ما وی هغه فایده نشته. مونږ سارم ښه مضبوط 4-5 پراټې وو، پیره وې ورسره د پاسه، پیره وې 2-3 ګی ورسره د پاسه. ولې؟ یاره جي بلا لویه ورځ ده، سټور جوړو سټور. او بیا ماښام پیکوړې، کباب، شربتونه، روجې، اچارونه. دومره مال وخیږي او دومره مال چې د دې په ځای چې وجود کې وازګې ویلی شي، په وجود کې په منونو وازګې نورې پیدا شي. اعتدال ډېر ښه شی دی. زه یم تاسو ته صفت خوم، خو قسم دی که زما هم په عمل شته. رښتیا خبره ده. ما ته اکثر ډاکټران وایي که نه، وایي یاره ته ما یو ډاکټر وایي ته دا شی مه خوره، دا مه خوره، دا مې وجنې مې. وایي دا یو راته وایي دغه خوره، دا پیاز او سلاد، یو ته سلاد وایي، دا ګوپي موپي او دا پاڼې ماڼې مې، دا بوتاوه ده، دا خلک څاروله ورکوي. دا پاڼې ماڼې او دا شنې ملې دې ته موږ پښتانه ونډه وایو، بوتاوه ورته وایو. مې دا څارو ته لیکه، زه څاروی نه یم، زه انسان تاله راغلی. پوه شوې پې؟ نو دا دارو به خورې، دا مې خدای نیکبخته پرهیز شروع که. دا مې چې تا ما ته کم پرهیز زیات که که نه، روجې به نه خورې او نری به نه خورې او غټه به روجې به نه خورې او الوګان به نه خورې او کچالان مې چې دا مې پرېښودل، په خدای مې دې قسم وي په خپله جوړېږم، خو میاشت پس به مقبرې ته روانه یم. دا څه کې؟ نو پرهیز ډېر ګران کار دی. ځان سره مې جاپان نه ګولۍ راوړې، ما ته وي دا وزن کمی. هغه کې باندې لیکلي چې 5 ګولۍ سهار او 5 غرمه او 5 ماښام په ناره به خورې. یقین په خدای وکړه که د نارې وخت مې وله پیدا کړ. سهار به مې په ناره وخوړې، خو غرمه غرمه نه ماښام د نارې وخت مو پیدا نه کړ. نو هغې یاړو پیدا ونه کړه. بوتل مې دغسې کېښود، د چرجاره داسې ده که نه،
او چې خدای راکړي نو چې ځان ته کې ودا